السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې په صحت با برابر. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه. الله جل شانهم د هر درد، د هر غم، د هر مصیبت، د هر تکلیف او د هر آفت نه په خپل امن امان کې وساته. ډیر عزتمند محترم مسلمانانو ورونو خويندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفه سره حاضر یم. دا نننۍ وظیفه محترمو دا یعنی پیغمبري وظیفه ده. محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې وظیفه یو صحابي رضی الله تعالی عنهم چې هغه ته یعنی ته هغه نوم دی ابو امامه رضی الله تعالی عنه، هغه ته د دې وظیفه نصیحت کړي دی. هغه ته ویلي دی، فرمایلی دی چې را زتا ته داسې وظیفه وخېما چې ته دا وظیفه کې او ستا غمونه ختم شي، ستا حاجات پوره شي او ستا قرضونه ختم شي. واقعا دا محترمو چې یو صحابي دی رضی الله تعالی عنه چې هغه انصاری هم دی، هغه ته د هغه نوم چې کوم دی ابو امامه رضی الله تعالی عنه دی. دا با نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې د منځونو د ټیم نه علاوه هم لیدو چې ناشته بو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ هغه وغوښتو ته پوښتنه وکړو چې اے ابو امامه رضی الله تعالی عنہ، زتا د مانځنه علاوه هم په جمعات کې ډیر زیات وینم ته په جمعات کې ناشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، پتا باندې زما مال او جان ټول قربان وي چې زما سړی زیات فکر وي، فکرونه وی را سره، حاجات می وی مطلب او ډیر زیات قرضونه دی را باندې. نو د دې وجنا ز په جمعات کې ناشته ما او خپل ذکر او اذکار کوما، د الله جل شانه نه غوښتنه کوما، خپل غمونه په لر کوما، خپل حاجتونه په پوره کوما، قرضونه ختمېدو لپاره زد واغانی کوما. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې زتا ته یو سو کلمات ونه خیمه چې تداوی او هغه سره ستا غمونم لرشي، ستا حاجاتم پوره شي، ستا قرضه چې کومه ده ټول ختم شي. نو صحابي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ضرور وخی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا کلمات وایا. صحابی رضی الله تعالی عنہ توي نو الله جل شانه با ستا ټول پریشانای ختم کی او ستا قرضونه چې کوم دي هغه به ختم کی. صحابی رضی الله تعالی عنہ بیا فرمای چې کله ما دا وظیفه شروع کړه، دا کلمات می شروع کو، نو الله جل شانه اقص وکړه زما ټول قرضونه ختم کړه، زما پریشانای ختم کړه، زما حاجات پوره شو. بهر حال محترمو راځو هغه وظیفه طرف ته. وظیفه کومه یو ده لګه وانته کې وګدا خو لیکن سات او ماهام دا ویل دی او دا پکې نشته چې یاره څومره پیری ویل دی، څومره کرته ویل دی، څومره مقدار کې ویل دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی چې دا سار او ماهام وایا. نو هغه کلمات کم دي، هغه دار بسم الله الرحمن الرحیم. محترم درود شریف بات مخ کے ویل لازمی وی. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز یا عجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. محترم دا کلمات بیا وری. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. محترم دا سار و ماهام وائی نو الله جل شانه بم تمام حاجاتم پورا کړي، پریشانی بم ختم کړي، او کدا غرون ما قرض والی نوی هغه به الله جل شانه ختموي.
ضرور به ختموي ځکه چې دا زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وظیفه ده. یو صحابي رضی الله تعالی عنہ ته خودلی ده ترمه ډیر اسانه طاقتور نبوي وظیفه ده. خپل مو کو نور خويندرون سے لازم شیئر کړئ او زموږ یوټیوب چینل مولانا مذاهب سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ.